اکثر خرڅېږي په دې کورونو کې دا کباړ والی اخلي او وایي ښه ګران یې اخلي کو ګران یې اخلي او کو ارزان یې اخلي د انسان ویښته اغستل د انسان ویښته خرڅول دا حرام دي په څلور مذهب سره حرام دي د دې داسې مثال دی لکه یو انسان چې راولګېدو او یو ماشوم یې خرڅ کو لکه څرنګه چې د انسان ژوندي یو جز خرڅول ناجائز دي حرام دي نو دقه رنګې د انسان نه کم جز جدا شوی دی د دې خرڅول حرام دي په دې باندې پیسې ګټل په دې باندې اغستل دا هر څه په حرام دي په څلور مذهب سره دا حرام دي انسان ته الله رب ذوالجلال شرافت ورکړی دی عزت ورکړی دی دغه ویښته بهتره خبره دا ده چې دې له کنده وکنستلی شي او په هغې کې خښ کې او کوڅو کې خرڅوي یا په پیسې اخلي یا پیسې په ورکوي دواړه په حرام کې مبتلا دي که څوک دا وایي چې نه زه خو خرڅومه او دې رانه نه اخلي که نه هغه شتونکي او خرڅونکي دواړه په حرامو کې مبتلا دي اکثر په دې کورونو کې دغه پیالو والا ګرځي او دا پلاستیکي لوښو والا ګرځي او دغه لوښ ورکوي او ویښته پې اخلي وایي دا ډېر ګران خرڅېږي نو بیا خو د ټولو نه ګران دا انسان خرڅېږي بله ورځ به ته وایې چې دا انسان ګران خرڅېږي پنجاب ته وړه او خرڅوې ګردې ته وباسه بس دا هم خرڅوه دا هم ښې ګرانې خرڅېږي بیا ویښته سله خرڅې او وایي چې دا خو یو عام فضول چیز دی فضول نه دی خو ما او تا فضول کړی دی د انسان دا نوکونه چې دي د انسان دا ویښته دا به راخلي او دا به خښې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي ولقد کرمنا بني آدم وحملنا فی البر والبحر بني آدم ته موږ عزت ورکړی دی دغه عزت او شرافت مو ته په خپله باندې غورځو او دغه ذلیله کړی دی نو د دې خرڅول او اغستل حرام دي څوک په خرڅولو کې مبتلا دي هغه هم دې ته توبه وباسي څوک په اغشتلو کې مبتلا دي توبه دې ته وباسي د دې ما ته وایي چې دغه شان د مثال دی لکه یو انسان راولګېدو بل انسان خرڅوي نو حرام کار دی ځان ته ساتل پکار